السلام علیکم ګرانو کتونکو دې ټایم کې د پیرپای علاقه کې ولاړ یم. د پبونه را روانو مختلفو علاقو کې بیګا راسي چې کوم بیګا د سیلاب حجم و لیولو هغې نه اوبه زیاتې شوي دي. دا تاسو ګورئ پرون د دې نظاره تاسو ته مونږ درکړې وه او دلته اوبو لیول دا نو اوبو لیول کم او اوس دلته د اوبو لیول انتهایي زیات شوی دی. دلته چې ګیر چاپېره کوم کورونه دي پرون دا خلک په دې کورونو کې وو او نن دا خلک تاسو به ګورئ مختلفو ځایونو کې خلک روزي ماشومان او خپل قیمتي سامانونه خپل مال مویشي چې کوم ځناور دي هغه روزي. ګرانو کتونکو دې ټایم کې د ازاخیل نوال نوخاره پورې مختلف علاقې هغه مسلسل زیر آب را روانې دي. د دیچو نوخار چې کوم دفاتر دي او د پیرپای هسپتال، هوم اکنامکس کالج، ازاخیل پیرپای ډرایپورټ او دې سره نور چې کوم ملحقه دفاتر دي قیمتي ځایونه دي هغه زیر آب دي او دې ټایم کې مسلسل اوبه هغې کې زیاتېږي. د اوبه لیول تاسو په دا ګورئ دلته کې خلق راجمع دي د مختلفو ګیر چاپېره علاقو نه. دې سره سره به مونږ تاسو ته ووایو چې کوم نوی الرټ جاري شوی دی نو یو غټه ریله را روانه ده. مسلسل د انتظامیې د طرف نه دا وینا کېږي، تاسو ته به ویلی کېږي چې څه ټایم هم اچانک اوبو کې زیاتې راتلی شي. د دې وجې نه نوجوانانو ته خلقو ته ریکویسټ کړی دی چې په دریای کابل باندې کم پلونه دي په هغه پلونو باندې ودرېدو نه تماشو کولو نه ګریز وکوي. داسې ډېر واقعات شوي دي چې خلق ولاړ دي او اوبه زیاتې شوي دي او هغه اوبو وړي دي. ګرانو کتونکو د سوات نه کومه ریله را روانه وه نو هغه د 1,30,000 نه اباو ریله ده او دې ټایم کې دریای کابل باروني لیول نه زیات شوی دی. دا لیول د را روانو شپږو 7 ګنټو کې څه ټایم هم زیاتېدی شي یا اچانک زیاتېدی شي. که دې کې د ډیمونو اوبه را شاملې شي نو دا به ډېر زیات لیول ته ورسي او کم ابتدایي وارننګ چې ورکړی و، کم ابتدایي خبره کړې وه انتظامیې د طرف نه، حکومت د طرف نه، نو هغې کې دا ویلی شوي چې د 2000 مونږ سره چې کوم خبرې شوي وي نو دا سیلاب باره کې چې دا به د 2010 نه زیات دي. د دې تباهي د دې بربادي دا به د 2010 نه زیات دي. لکه څنګه چې مونږ ټول پاکستان کې وکتل مختلفو صوبو کې کومه تباهي شوې ده نو هغه د 2010 سیلاب نه زیاته ده. ګرانو کتونکو مونږ بار بار دا خبره کړې ده چې دا عذاب الهي دی او د دې نه د بچ کېدو لاره هغه صرف الله تعالی سره د زمیني حقایق چې کوم مونږ ګورو پرون نه نننی حالت هغه بدتر دی او اوبو کې مسلسل اضافه دا تشویشناکه ده. مزید اپډیټس به مونږ تاسو له درکو. وزیر ایریګیشن نن روخار ته را روان دی او هغه به هم دې سلسله کې تفصیلي بریفینګ ورکوي نو کوشش به کوو چې مونږ تاسو ته هغه براه راست ضرور رسو او د نوي حالاتو نه خبر کو. به هر حال چې کوم نننی صورت حالو دې ټایم کې هغه علاقې کومونه چې نقل مکاني نه وه شوې خلق نه ووتي هغې نه خلق را روان دي. مختلفو ځایونو کې په روډونو باندې ناست دي. لا مختلف نشیبي علاقو کې د اوبو نه اوچت راوتي خو دي خو هغې دپاره د ترانسپورټ انتظام نشته، خوراک انتظام نشته او هغه مختلف مسایلو ښکار دي. د هغې ته آګاهي د کیمپونو هم نشته. انتظامیه مسلسل د مختلفو علاقو ویزټ کوي، انتظامیه افسران خلکو ته آګاهي ورکوي خو تر اوسه پورې مونږ به په دې باندې شیشه باندې تاسو ته ووایو چې حکومت د طرف نه هر علاقه کې سرکاري سکول دا د دې د حیثیت د کیمپ دی او دا د نقل مکانۍ کولو والا خلقو له یو پناهګاه ده. هلته کې استاد پټواري د علاقې پټواري د علاقې استاد هغه د حکومت حصه ده او امدادي کاروایانو حصه ده. مختلف علاقو کې امدادي تنظیمونه هغه سرګرمیانې د هغې جاري دي
او هغه برپور د مدد کولو کوشش کوي. تاسو له پکار دي چې کم ځای کې امدادي تنظیم هغې سره رابطه وشي، مقامي سکول سره رابطه وشي، او چې کوم محفوظ علاقې دي هغه سکولونو ته دي متاثرین ځان ورسوي. سیلاب زدګانو دپاره په نوښار کې کنډر کالج کې ډېر لوی کیمپ نقل مکانی کولو والو دپاره متاثرینو دپاره کیمپ تیار دی او هغې کې تمام سهولیات شته، هغې کې میډیکل سهولیات شته، هغې کې د خوراک انتظامات شته. اگر چې د انتظامیې د طرف نه په درېو واړو تحصیلونو کې د خوراک انتظام هم شوی دی، خو چونکې هنګامي صورتحال دی او هغه کیمپونو حده پورې محدود دی. په ډېره لویه پیمانه کې خلک داسې دي چې د روډونو په غاړه ناست دي، لا په خپلو علاقو کې ناست دي. او مونږ به داسې ووایو چې 2 ورځو نه هغوی ته د روټۍ مسله ده. داسې په ډېرو علاقو کې د میډیکل طبي سهولیاتو مسایل دي. اوس چې دا اوبه څومره زیاتېږي لا کمیږي نو میډیکل صحت سره وابسته مسایل به راځي. د هغې کنټرول دپاره ایمرجنسي خو نافظه ده. مختلف علاقو کې د میډیکل ټیمونو د دې برپور ضرورت دی. سماجي فلاحي ادارو له پکار دي چې په مختلفو علاقو کې د خوراک او د نورو امدادي کارویانو د بحالۍ ایمرجنسي ریلیف سره سره د صحت د سهولیاتو دپاره کوشش وکړي. اول ته ټیمونه کینئ. دې صورتحال کې معمولی امراض ګرانو کتونکو دا صورتحال انتهایی دردناک دی. پرون بیګا تاسو ته مونږه اپډیټ درکړي چې اوبه انتهایی کمېدو باندې روانې وي او اچانک د شپې زیاتې شوي دي. لیول د پرون نه زیات دی او انتظامیه د هغې وینا ده چې را روانو 5-6 ګنټو کې دا اوبه نور هم زیاتېدی شي. که داسې صورتحال جوړېږي نو د انتظامیې د وینا مطابق صورتحال به د 2010 نه خراب وي. نور مزید اپډیټ دپاره مونږ روان یو. کوم ځای کې چې مونږ ته داسې نوی اپډیټس راځي صورتحال یې هغې نه به تاسو خبره. مننه.